ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة فقال هذا في النار. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما عزتمند و قدرمند و اهل السنت والجماعت سره تعلق لرونکي غیرتمند مشرانو کشرانو، کله چې یو انسان مونږ سره د آداب او خشوع خضوع سره کوي، دا مونږ دغه مونځګزاري دپاره دعاګانې کوي. او کله چې یو سړی غفلت سره بغیر خشوع خضوع نه مونځ ادا کوي، آداب و خیر پکې نه ساتي، نو بیا دا مونځ دغه مونځګزاري ته به دعاګانې کوي. اگر چې نه کولو نه دغه مونځ هم بهتره ده، ځکه چې نه کولو باندې خو بیا ډېر لوی لوی عذابونه دي، ګناه کبیره ده. خو بغیر د آدابو نه خشوع خضوع نه چې یو سړی مونځ ادا کوي، اگر چې فرض ادا شي خو به کوم ثواب ور باندې ملویږي، هغه ثواب به ده ته نه ملویږي، ثواب نه محروم شي. اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. سب بربادی دی وی اب منځګزارو دے پارا خپل منځونو نه بے خبره وي. دا هغه خلک چې دکلاوا کوي، نوافل کوي، تهجد کوي، نور اعمال کوي، اخلاص و دی الله رضا دای مقصود نه وي، دې لپاره کوي چې خلک د ما تعریف وکړي، ما ته بزرګ وایي، نیک صالح راته وایي، ریا دکلاوي لپاره کوي، او خپل منځونو نه بې خبره وي. اللہ جل جلالہ فرمائی دشن دی منزگزارو دی بارا بربادی دا. مفسرین لیکی سدیسی منزگزاری تخبل منزنا بے خبر وی. ایدہ تفسیر مفسرین کئی سدی وقت اہتمام نہ کئی، ای منزونو وقتونو نہ بے خبر وی، او قضا منزونو کئی. مسبخین منزلا دی وقت اہتمام نہ کئی، صبح سٹے میں زڑکے راغلا آگا ٹیم منزو کی، اگرچہ مسبخین وقت ورنہ تیر شوے بھی. ماخام منزلا وقت نہ بے خبر دا سٹے باندی کزکی گی، دی منز اہتمام ہم نہ کئی، بس سٹے میں زڑکے راغلا آگا ٹیم راغلے ماخام منز نیتی ہوتڑلو، دا نگوری سا ماخام منز تیر شوے، ماسکتن وقت داخل شوے، نو دی منز وقتونو نا بے خبر وی. او بل مطلب بیانی سرکتونو نا بے خبر وی. منز گئی او دتا دا پتا نلگی سما چو رکاتو، کلا کلا صحبکی کی بے خو خیر دا، او مستقل دورا منز کے پا غفلت کی وی، سویلار پا منز کی وی، او زڑ کے خپل حساب کتاب کئی، خپل معاملے نورے گئی، نور سوچونا گئی، کسدن توجہ اڑائی رڑی. دا یاد ستے پمانس کے توجہ بدلی دل دا بدا خبر ندا، خود توجہ بدلول کسدن دا غلط خبر دا. منز کئی غیر اختیاری طور باندے توجہ سوچ فکر دی بلے غڑی لاڑو، تو بے کوشش کا اخپلا توجہ بے مانز کی برابر ہے، شیطان سر دی مقابلہ دا. دشن دی منز خو اللہ پاک دا دیر محبوب دا. نقصان خبر علوی سے سڑے پا مانز کی کستن توجہی وی بلے غڑی بکوزی،
او دې مانځه کې توجه برابرولو کوشش نه کوي، دا به غلطه خبره وي. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقین متعلق الله جل جلاله فرمایي سکله مانځه ته ودرېږي نو سستۍ سره ودرېږي، مونږ سستۍ سره قایموي، اهتمام یې نه کوي، او بل خلکو ته خیال کوي. یراؤون الناس، زمون مسلمانان یو، مونږ مونځ کوو، چاره باندې دا ګمان را نشي چې دا خو کافر ده، بې مونځه بې اودسه ده. نو منافقانو به دا عادت و دکلاوی دپاره به مونځ کولو. ولا یذکرون الله الا قلیلا، ډېر کم به الله پاک یادولو، هغه دکلاوی دپاره. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مونځ دا بوج دا دشوار دا په خلکو باندې، مگر هغو خلکو باندې بوج په دشوار نه ده چې کوم خشوع خضوع کوونکي وي، عاجزي کوونکي وي په مانځه کې. دو خلکو دپاره بې مونځ نه ده مشکل، که دا بیمار وي، اسپتال کې پروت وي، دا به بې مونځ اهتمام کوي. که سخت ساړه وي، ګرمې اوبه نشته، دا به په یخو اوبو اودس کوي، خو دا به د مونځ اهتمام کوي. که چېرې سخته ګرمي وي، بجلي هم نشته، دا به بې مانځه ته مسجد ته راځي، جمع سره به مونځ کوي. دشندې کس ته په مانځه کې یو سکون ملوي، چې مونځ ادا نه کړي. کوم خلک چې د مونځ اودس پابند دي، هغه په ده باندې پوهېږي چې هغه مونځ ونه کړي چې ډېر بوج بوج وي ورباندې، چې مونځ وکړي بیا ورته یو سکون ورته راحت ورته میلاو شي، چې ډېر غټ بوج رانه لرې شو. ماسخوتن مونځ ده چې ته سفر ته لاړې، په مقام شته نه یې، ناوخت ټیم ده، هغه ډېر ستړی وي، خو مونځ دې نه ده کړی، خوب ته دې ډډې نه لګي، یو بوج بوج وي دې باندې. خو چې بې کله مونځ وکړي، زړه ته یو سکون اطمینان ورته حاصل شي، بدن داسې سپک سپک شي. دا خشوع خضوع کوونکي خلک دي. الله جل جلاله فرمایي مونځ مشکل ده، بوج ده، دشوار ده په منافقانو باندې. خشوع خضوع کوونکو خلکو باندې مونځ نه ده بوج. دا هغه خلک دي الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. دا هغه خلک دي چې دا خیال کوي چې قیامت په ورځ خپل رب سره ملویدل دي. که زه مونځ نه کوم نو الله جل جلاله ته به څه جواب درکوم؟ والله پاک طرف ته واپس کیدل دي، ذرې ذرې حساب وکړي. د شانې خلکو باندې الله جل جلاله فرمایي مونځ نه ده بوج. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع. الله جل جلاله فرمایي داسې نارینه مردان خدا څه اخیستل خرڅول هغو نه غافله کوي د الله پاک ذکر نه، مونځ ادا کولو نه، زکات ورکولو نه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. صحابه کرامو په تعریف کې دا آیت الله جل جلاله نازل کړي. اوس که موږ دغه آیات ځان مصداق جوړول غواړو نو د صحابه کرامو اتباع کوو. الله جل جلاله فرمایي چې هغه د شانې مردان خدا دي څه کاروبار اخیستل خرڅول د دنیا مشغول دی، پیسې ګټل دا په خپل ځای، خو دغه کاروبار دغه خلک د مانځه نه غافله کوي، د الله پاک ذکر نه غافله کوي، مونځ نه غافله کوي، زکات ورکولو نه غافله کوي. اوس مونږ وګورو، کار روزګار هم کوو، تجارت هم کوو، اذان وشي حي على الصلاح حي على الفلاح، مؤذن آواز کوي حي على الصلاح، مانځه طرف ته راشئ، حي على الفلاح کامیابی طرف ته راشئ. امید زنا کامیابی خو کاروبار کې ده، کامیابی خو پیسو ګټلو کې ده. خیر دا که یو رکعت دوه رانه لاړ شي، زه به لږ لیټ سم جمعې ته، خو زه دې غړې ګاه که رانه لاړه نه شي.
مانځنې پاره کوم تاسو کاروبار بندو الله جل جلاله کاروبار کې برکت اچي نقصان نه به الله جل جلاله بچ کړي وی مولوی سے به تعویذو کا یو دم یا یو سو وظیفه را توخیا د خلکو نظیر را باندې لګي نظیر نه لګي هغه ته د مونږ په ټیم کې دکان کولوي ا دې دی وجه نه د الله پاک تنبیه کوي د کله د کاروبار کې تاوان شي کله د کاروبار ټپ شي الله پاک فرمایي پنځه وخت مونږ پابندۍ سره کوي پنځه انعام رزق تنګي به ختم شي دنیا ولا انعام یو دادا رزق تنګي کاروبار کې به برکت وي رزق به فراخ وي دا څه دی وجه نه څه دی مونږ اهتمام کوي اذان سره بس کاروبار ته څټ مانځه تیارې کول او کنا به مونږ اهتمام نه کوو بیا رزق تنګ کی الله پاک مو باندې کاروبار کې یا نقصان وشي یا د کاروبار مخکې ترقی نه کوي نو هر شي لپاره وظیفه نه وي هر شي لپاره تعویذ نه وي بلکې موږ دا ګورو چې ما دا نقصان ما کومې ګناه دی وجه نه کېږي هغه ګناه پرې خلل بې ګوره چې الله پاک مصیبت ما او تا نه لرې کوي که نه لرې کوي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه نه چا تپوس وکړو چې یو سړی وي یصوم النهار ويقوم الليل څو ټوله ورځ روژه ساتي او ټوله شپه تهجد کوي ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة خدا پکې یو عیب ده چې جمع سره مونځ نه کوي او جمعې مونځ کې نه حاضري اته متعلق څه ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ورته فرمایي ودا کس جهنمی ده اوس دا نه چې تاسو ماشاءالله ټول ورځ روزه ساتي ټول شپه نوافل کوي دا ډېر لوی بزرګ دا ډېر ایوالوی هستی ده اوس دا ګوره چې دا فرایض ادا کوي کنه د نوافلو کو اهتمام کوي فرایض هم ادا کوي کنه ادا کوي یو سړی ټیک د صدقه خیرات کوي آپ خپل ځای دا ګوره زکات هم ورکوي کنه ورکوي زکات نه ورکولو دی وجه نه دا سړی ګناهګار ده نوافل کول په د باندې خپل اجر عظیم ده نفلی روزې ساتي په د باندې خپل اجر او ثواب ده واغه جمع سره مونږ کوي کنه کوي جمعې مونږ کې شرکت کوي کنه کوي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د شان دي کس جهنمی ده نو جمع سره مانځه اهتمام کول مونږ خو بزان تام وکي جمع سره کې 25 درجه یو روایت کې 27 درجه افضل ده لکه خپل کاروبار باندې غور فکر وکړو چې یو شي کې مونږ 1 روپۍ ګټه ملويږي او بل شي کې مونږ 27 روپۍ ګټه ملويږي نو هر دکاندار په دې موقع باندې کو خیر ده 27 روپۍ ګټه والا شیخ دی سو کوم به دانه کې 20 روپۍ ګټه والا شی واخله فلانی شي کې 27 روپۍ ګټه ده نو د شنه کوم خپل اعمالو ته غور فکر وکړو مونږ کوم یو درجه ځان دی کو او کچا می سره مونږ کوم نو 27 درجه ماته ثواب ملوي اوس مدته کې بیران د دنیا لپاره خو به کلمن خو دین کې به دې مو عقل نه کار نه کوي نو د شدي خلق متعلق الله پاک فرمایي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بربادي دي هغه منځګزار دي بارا خپل منځونو نه به خبره الله جل جلاله دې مو تاسو پنځه وخت جمع سره خشوع خضوع او آداب سره منځ کول ولا اهتمام کوونکی جوړ دي منځ مسائل تیر جمعې میں درته څه مسالې عرض کړې وي خصوصا ترک قرات خلف الامام مختصر مو د وضاحت مو د عرض کړې او چې امام پسې په مقتدی سوره فاتحه یای کنه وایي دنه علاوه د قرات حواله سره تکبیر تحریمه قیام قرات د مانځه دریم فرض دریم رکن قرات تا قرات متعلق څه مسالې ما عرض کړې وي چې درته نورې عرض کوم فقرأوا ما تيسر من القرآن دغه آیتنا د قرات فرضیت ثابت ده چې په مانځه کې قرات کول دا فرض ده اولنۍ مسله قرات حواله سره اولنۍ رکعت هغه لنډ کول دویم رکعت اوږد کول
بلفاظ دیگر پمانځه کې اولنی رکعت کې وړو کې صورت ویل په دویم رکعت کې ستر صورت ویل دا بعضی صورتونو کې مکروه ده خدایا څه دی مکروه نه مکروه تنزیهی مراد ده یعنی غیر اولا خلاف اولا د شند نوی کول پکار کچا او ګناګار ور باندې نه ده نو ور سره مزمتي اولنی رکعت نا دویم رکعت څور ستر وایي څه د سره موږ مکروه تنزیهی شي بیا هم مقدار د ادا څه دویم رکعت کې کچېرې تا دی اولنی رکعت نا درې آیاتونه زیات کوي درې یا دنا دې زیات وي مثلا اولنی رکعت کې تا 15 آیاتونه وي او دویم رکعت کې تا 10 آیاتونه وي نو ګور دویم رکعت کې دی ورنه 15 آیاتونو اضافه وکړه به د شدي موږ مکروه تنزیهی شي خدا هغه صورتونو کې دا چې د کوم صورتونه دی هغه آیاتونه وړ دي تقریبا یو غونډه وي برابر وي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یا هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه نو دا صورتونو آیاتونه وګورئ تقریبا یو برابر دي لګ فرق دی پکې د شاندې وړو آیاتونو ولا کوم صورتونه دي دکې کا سابقہ آیت صورتنا ویم رکعت کې د درې آیات یا دنا زید کوي بدا موږ مکروه تنزیهی ده او که صرف یو آیت اضافه دی او آیات وو بدا مکروه تنزیهی نه ده او هغه صورتونه چې دی هغه آیاتونه ستر وي ستر صورتونه دي دی هغه صورتونو آیاتونو منځ کې واړه او د غټ ولا واضح فرق وي بیا هغه کې مې د آیاتونو مقدار ته نه ګوري څاولني کې دي څو آیات او ویم کې دي څو آیات او هغه کې به حروف او تعداد ته ګوري اولنی صورتنا اولنی رکعت کې تاسو را سبق کوي ویم رکعت کې کاغنا دور ډیر کوي چې د ویم رکعت ولا هغه ډیر سبق اته حروف را جمع کتا څور حروف دي د اولنی رکعت کې کوم سبق دی ویلي دی هغه نیم پنیم برابر حروف دی هغه د حروفو نیم پنیم برابر زیاتواله دي کړي یا دنا دیم زیاتواله کړي پیدا مکروه تنزیهی ده او کنا هغه نیم پنیم حروفو برابر زیاتواله دي نه دا کړي بلکې لغون ته حروف دی ورنه زیات کوي پیدا موږ مکروه تنزیهی نه ده بل مسله سبه کوم سورتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دي لکه یو سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو رکعت کې وړو کې ویلې ویم رکعت کې ستر ویلې بیا کې کراهت بالکل نشته هغه مکروه تنزیهی هم نه دي لکه اولنی رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى دا سورت ویل ویم رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه دا ویل بدا مکروه نه دي اگر چې هل اتاک ولا سورت ورنستر ده ځکه چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل نو چې کوم صورتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت وي چې هغه په خپل نشان دي کړي بیا کې کراهت تنزیهی هم نشته بل مسله دغه مسله مې د تار سره د فتاوا محمودیه کې ده ویمه مسله فرض منځونو کې یو صورت په هر رکعت کې ویل اولنی کې قل هو الله احد وی مغد ویم رکعت کې قل هو الله احد یا دی واجب ولا اولنی رکعت کې قل هو الله احد وی ویم کې دیم وی دریم کې دیم قل هو الله احد وی نو دی فرض منځونو هر رکعت کې یو صورت ویل دام خلاف اولاده یعنی کچاوی څه ګناه نشته منظمات نشلو خو بهتره طریقه دا نه ده بهتره طریقه دا ده چې فرض منځونو هر رکعت کې جدا صورت وایي او کله یو کس نشه نظام څنګه ته نور صورتونه نستا هم دا یو صورت استا کبه هغه فرض منځونو هر رکعت کې دا یو صورت یې بلا مکروه هم نه ده بده دې بار ادا کړئ فرض نه علاوه سنت او نوافل
دی هغه په هر رکعت کې کوم غیو صورت یای دا جایز ده کې به بالکل کراهت نشته. مکروه تنزیهی ما تاسو ته وی خلاف اولا غیر اولا بهتر نه ده دا مطلب ده چې دی فرض هر رکعت کې مغیو صورت یای حالانکه نور نیمز دا مکروه تنزیهی ده. مکروه تنزیهی یعنی دا بهتره طریقه نه ده. او که چا وی ما تاسو ته ارزو کو سجده سو ور باندې نشته مونږ جایز ده. فتاوی محمودیه کې دا مسله. بل مسله वो सूरतों मंच के वरु के सूरत प्रेखलल वो सूरतों मंच के वरु के सूरत प्रेखलल यो सूरत यो रकात के होया बल सूरत बल रकात के होया और मंच के वरु के सूरत प्रेख दे. लगा मिसाल के तौर पर कुरान करीम की अवल के दा जा सूरत था बेवर पसी तब्बत यदा वाला सूरत था बेवर पसी कुल हुवल्लाहु अहद वाला सूरत था. यो कस पावलनी रकात की इदा जाअ नसरुल्लाह दा सूरत ये हुई. वेम रकात के कुल हुवल्लाहु अहद वाला सूरत ये हुई. मंस के अगवड़ू के सूरत तब्बत यदा दाए प्रेम रो. तो दा मकरूह दा मकरूह तंजीही दा. इन्हीं देशा दे नवी कवल पकार कम अज कम बेदी वो सूरतों मंस की दोरा गट सूरत प्रेगदा या दोरा ढेर सबक प्रेगदा सपाग बांधे फरकात मुंस की दलशी कम अज कम शपीक आयतुना तकरीबन नो दी वो सूरतों मंस की दोरा गट सूरत प्रेगदा सपाग बांधे फरकात मुंस की दलशी बेखो सही दा बेखो पके बिल्कुल कराहत नशता. तो कना दोरा वरु के सूरत दे प्रेगलो सपाग फरकात मुंस न कीगी सनी यो रकात के ये नी बल रकात के बेदोर वरु के सूरत प्रेखलन दा मकरूह तंजीही दा. बला मसला दे फर्ज मुंजुनो पयो रकात के व सूरतुना बे ए फर्ज मुंजुनो यो रकात के व सूरतुना बे दाम खिलाफ औलादा. मिसाल के तौर पर मसबखिन फर्ज मुंजदा या दे माखाम फर्ज मुंजदा पावलनी रकात के ता दो सूरतुना वे कुल या अय्युहल काफिरून और पसी इज़ा जाअ नसरुल्लाह बेगना बात रुकू तलाड़ी अमदा के बल वेम रकात की तब्बत यदा अबी लहब और बल और पसी कुल हुवल्लाहु अहद पयो रकात की दो सूरतुना वे दाम खिलाफ औलाद खुदा दी फर्ज मुंजुनो पबारे की पनवाफिलों के और सुन्नतों के सूरत देर सबक पके वेल शियाया सूरतुना पके याया खो फर्ज मुंजुनो के बेहतर दादा से यो रकात की यो सूरत होया यो रकात की दो सूरतुना दाना वे. बड़ा मसला दिमाजत सलोरम रुकुन रुकू तकबीर तहरीमा क़ियाम क़िरात रुकू तकुम त्रे अरकान दी सोचू मी वाता सो ते द मसाले बयान करी. तकबीर तहरीमा मुतालिक मसाइल मोम दे तक बयान करू क़ियाम मुतालिक मसाइल मोम दे तक बयान करू क़िरात मुतालिक मसाइल मोम दे तक अर्ज करू. सलोरम रुकुन रुकू कवल वरकऊ मअ राकिईन दगा आयत न दी रुकू फर्जियत साबित था. रुकू का उनको सरा रुकू गई. रुकू मसनून तरीका ना दादा इस सारे और रुकू एक खास होते मानसम मंच की फर्क था इंशाल्लाह कयाद मुंह रवानी जुमेता एक खास होते सारे और मानस की कुम फर्क था तब मुतालिक बेहतर रिवायात बयानों गैर मुकल्लिदीन हजरात सुकुंदी अवे खास होते सड़ी पर मानस की इस फर्क नशता कुमी तरीके बांधे सड़े मुंसकई बिल्कुल पामदाही तरीके बांधे खासी गुम मुंसकई उम्मीद से खासी होते सड़ी पर मानस की ढेर शे फर्क था. अगर हदीस न वजह तसे इंशाल्लाह रवानी जुमे साबितों और उस तकुम मसले ने तबयानुन दाई सड़े होते मानस तरीका दा रुकू दा तरीका दा स दोरा पर रुकू की टिटशा सलसुना दे गोल और तवरसी बल्कि दा गोडी दा बुनी से क्लकी और गोते बले कोलावी गोते पर रुकू पर हालत के फुल कोलावी गोते भी बंद नवी अगर सड़े बाल इन द्वारा से शेडी सी तो गोते कोलावी द
دشان دی ګوتې ولاوي او ګوډې ور سره نیول صرف ګوډو باندې لاس نه کېښلل او لاس باندې زور اچول او دوره ټیټېدل چې سر ملا دا بالکل سیده سید شي او که یو سړی معذوره ده هغه ډېر نشي ټیټېدل ملیږي خوږ ده نو هغه خو معذوره ده هغه دپاره مې دا حکم نه ده هغه دې صرف دوره به ټیټ شي څه کم از کم لسونه دا یې ګوډو ته ورسي دا د رکوع والا کامله طریقه دا مې درته عرض کړه رکوع متعلق بله مسله کوم کس امام سره رکوع کې شامل شو دته دا رکعت ملاو شو ته رکوع کې امام رکوع کې دا او دس دی وکړو داسې ټیم کې راغلی چې امام رکوع کې دا بس ته ورسره رکوع کې شامل شوي تکبیر تحریمانې په میلاړې باندې ووي امام سره رکوع کې شامل شوي تا ته دا رکعت ملاو شو خو بعضې ټیم کې داسې شي او دس دی وکړو ته راځي ته څنګه رکوع ته ټیټېږي امام د ټیم کې اوچتېږي تا څنګه الله اکبر رکوع ته ټیټېږي امام وایي سمع الله لمن حمده د ټیم کې تا ته دا رکعت ملاو شو که ملاو نه شو بیا بعضې خلک بس ملاو شي رکوع کې امام اگر چې اوچت شي خو دا خپل رکوع کې خو دا تصور کوي چې ما ته دا رکعت ملاو شو داسې کې یاد ساتئ ته چې کله رکوع کې شاملېدې که ته دوره ټیټ شوی وې چې تا لاسونه ګوډو ته رسېدي وو هغه نه بعد امام سمع الله لمن حمده وي رکوع نه یې سر اوچت کړو نو بیا خو تا ته دا رکعت ملاو شو که امام کله رکوع نه سر اوچت کړو سمع الله لمن حمده یې څنګه وي چلو یې کړو د ټیم کې ته دوره نه یې ټیټ شوی چې د تا لاسونه ګوډو ته رسېدي وو تا ته مې دا رکعت نه ده ملاو اگر چې ته بعد کې لاړې ورپسې رکوع دې وکړو په دې مسئلې پوه شوې که نه امام چې څرنګه سمع الله لمن حمده چلو کړو رکوع نه یې سر اوچت کړو د ټیم کې ته ګوره چې د امام سمع الله لمن حمده چلو کېدو نه مخکې ته که دوره ټیټ شوی وي چې ګوډو ته تا لاس رسېدی و اگر چې سبحان ربي العظیم تا پکې ونه وي بعضې حضرات یې څه کم از کم یو وار سبحان ربي العظیم دا ویئ فتاوی محمودیه او حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح دغه دا مسله لیکلي کوي چې اگر چې تا یو وارم سبحان ربي العظیم ونه وي خو د امام سمع الله لمن حمده ویلو نه مخکې ته دوره ټیټ شوې چې د تا لاسونه ګوډو ته ورسېدو هغه نه بعد امام ووایي سمع الله لمن حمده تا ته دا رکوع و دا رکعت تا ته ملاو شو په دې مسلې پوه شوې که نه بله مسله په ولاړې باندې یا په ناستې باندې رکوع کول یو سړی معذوره ده هغه په ناستې باندې لمونځ کوي دا به رکوع څه طریقې سره کوي یا یو سړی په ولاړې باندې رکوع کوي د رکوع کم از کم مقدار څومره ده او د رکوع کامله طریقه څه ده د رکوع کم از کم مقدار دوره ده چې ته دوره ټیټ وي چې لاسونه دې ګوډو ته رسېدي وي هغه فرضیت ته تا ادا شو او به نور مستقل دوره ټیټ شي ته سر ملا دا بالکل برابر شي سیده سید شي او لاسونو سره ګوډې ښې مضبوطي ونیسي دا خو هغه کامله طریقه ده کم از کم مقدار ما تاسو ته عرض کړو دوره ده چې ته دوره ټیټ وي چې تا لاسونه ګوډو ته رسېدي وي د سره د تا فرضیت ادا شو او که یو سړی په ناستې باندې لمونځ کوي په ولاړې کول نه شي معذوره ده په ناستې باندې رکوع کولو کم از کم مقدار دا ده څه لږه غونته ملا او څه لږ غونته سر دا ټیټ کړي دا یې کم از کم مقدار او په ناستې باندې رکوع والا صحیح کامله طریقه دا ده چې ته دوره ټیټ شه چې د تا سر ګوډو سره برابر شي بعضې حضرات څه معذوره وي په ناستې باندې لمونځ کوي او سجده هم کوي رکوع هم کوي نو هغه دپاره کم از کم بې رکوع د شانې نه څه معمولي غونته ته ټیټ شي او بیا اوچت شي او بیا سجده کوي دا معمولي غونته ټیټېدل خو هغه چا دپاره دي چې هغه اشارې سره لمونځ کوي نو هغه معمولي غونته ټیټ شي او سر دې لا غونته وړه کوي او که نه ته په ناستې باندې خو رکوع سجده کول شي بې تا والا کامله طریقه د رکوع والا دا ده چې ته کم از کم دوره ټیټ شه چې د تا سر دا ګوډو سره برابر شي سینا دې په پتون باندې ولګي دا به کامله طریقه ده په ناستې باندې رکوع کول ولا
زبدة الفقه کې دا مسله بله مسله مراقي الفلاح کې لیکلي هغه سړی کوبړه وه کړوپن سملې کوپې راووتې وي ملا یې کږه شوې ده دا به رکوع څرنګې کوي نو که دا دوره نه ده ټیټ ملا یې دوره نه ده کږه نو دا یې رکوع حالت ته رسېدلې ده یعنی ګوډو ته یا لاس نه رسي معمولي غونته یې ملا کږه ده نو د دې لپاره خو حکم دا ده چې دا د نورم ټیټ شي رکوع کې چې ګوډو ته کم از کم لاس ورسي او کنه دا ایڈوانس کې دوره کو ملای کږه شوې ده چې د لاسونه ګوډو ته رسي دوره کوپې راووتې ده نو به د دې رکوع طریقه دا ده چې دا د نه متصر ټیټ کړي رکوع حالت کې خدا اوله نه ده نو دا به مزید رکوع د شدګۍ چې معمولي متصر دي دا ټیټ کې د سره به د رکوع له فرضیت دا ادا شي بله مسله فتاوی رحمیه کې لیکلي ښځې او د سړي د په رکوع کې څو طریقو سره فرق ده یو فرق خدا ده چې سړی په رکوع ته پورا ټیټېږي دوره به ټیټ شي چې سر او ملا دا بالکل برابر شي او لاسونه بالکل ګوډو ته ورسي ګوډ یې لاس سره ونیسي و زنانه چې رکوع کوي هغه د شدې نه کوي هغه معمولي غونته دوره ټیټه شي چې صرف د هغې لاسونه ګوډو ته ورسي زنانه به سړی غونته بالکل ګوډو باندې لاس نه کېږدي او نه به بالکل ګوډې نیسي بس لا معمولي غونته دوره ټیټې شي زنانه چې د هغې لاسونه ګوډو ته ورسي بل فرق یې دا ده چې نرینه سړي رکوع په حالت کې ګوتې کولاوې وي وای د زنانو په رکوع په حالت کې ګوتې بندې وي نرینه سړی هغه ګوډې نیسي او زنانه ګوتې به یې بند وي په ګوډو باندې به صرف ګوتې ایښي وي بل فرق یې دا ده چې سړی رکوع کوي د هغه به دا لاسونه دا به ترخونو نه کولاو وي جدا به وي او زنانه چې کومې دي هغه به ترخونو سره به لاس لګولی وي هغه به لکه راټولې وي جسم به سره میلاو وي داسې حالت کې به زنانه خپل رکوع کوي سړی وله رکوع هغه به له ورته کولاو الله جل جلاله زموږ تاسو ته په دې خبرو باندې